إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة بعوض مفرد البعوض وهو صغار البحر كما فوقها يعني أكبر منها أي لا يترك بيانه لا يستحي من لا يترك بيانه الذي بيان نبريدي بيان تضرورتي ندا بيان فدي وجه نبريدي جخلق بوي إذا هو ورقوت شيء ورقوت ہے ورقوت شيء مثال دیکھنا مثال کو ممثل سره مطابق پکار دي ممثل سره مطابق نه ده پکار شو کې بیانې دا سره مطابقت نه ده پکار چې دا مثال بیانې دا سره مطابقت پکار لما فيه من الحكم ځکه بیان د پرې دي چې باغې مثال څه شي حکمتونه یې کړه لما فيه ځکه چې په دا مثال څه شي من الحكم پای کې ډېر زیات حکمتونه یې کړه ډېر فائدې پکې لکه یو فائدہ دای چې خلق په خبره پوه شي هغه معقوله خبره مخصوص شي خلق په خبره پوه شي فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم پس کوم خلق چې ایماندار ماري په دې پوهیږي چې دا مثال حق دی او ثابت دی په واقعات کې او په خپل ځای دی الواقع موقع دا په خپل ځای دی کله کله مثال بے ځای باندې الله تعالی او بے ځای مثال ورکړي مثال دا یو شی او سره مثال بل پیش کړي دا قرآن چې کوم مثالونه بیان کړي دي هغه الواقع موقع خپل ځای ځای باندې دا مثال دا کوم شي مثال پکار دی او څنګه مثال پکار دی داسې مثال او من ربهم دا رب طرف نه دی او اما الذين كفروا فيقولون وكافرون چې ما دا وایي چې ماذا اراد الله بهذا مثلا الله تعالی په دې مثال څه مطلب دا مثال الله تعالی ولې بیان نو هغه د خپل خبره اعتراض کوي ماذا اراد الله بهذا الله تعالی په دې څه اراده کوي د دې کې څه مطلب دی لکه په څو څه وایي د دې کې څه مطلب دی نو د خپل په دې کې څه مطلب دی دا په اعتراض کوي الله تعالی اوس دی وایي دا مثلا ولې منسوخ دی دا تمیز دی تمیز یعنی ماذا اراد الله بهذا المثال تمييز محول عن الفاعل فاعلي وتمييز محول عن المفعول مفعول مثل تمييز تقول تمييز تعبير بده شيء امر باندې اذا تمييز محول ده فاعل نه دی کله مفعول نه دی کله فاعل نه معنی د فاعلیت او تمييز محول ده مفعول نه به معنی د مفعول کو ماذا اراد الله بهذا مثلا ده تمييز محول عن المفعول يعني ماذا اراد الله بهذا المثال بهذا المثل مثل او مثال وما او ما چې استفهام او انکار ماذا اراد الله يعني الله تعالی دا مثال نه دی راوړی دا دې لپاره وایي چې الله تعالی وایي یضل به كثيرا ويهدي به كثيرا نو په الله تعالی باندې اعتراض هم گمراهی ده او انکار په خپل گمراهی ده کفر دی الله تعالی اعتراض کول دا څه شی دی دا گمراهی ده خدا الله تعالی دا خبر نه انکار کول کفر دی او یوازې گمراهی نه کفر اعتراض کول کفر دی وما استفهام انکار او دا لفظ ماذا اراد الله کلا ما دا استفهام انکار دی یعنی الله تعالی دا نه اراده کوي دا اشاره الله تعالی نه راوړي چې نه دی راوړي په قرآن کې نه بیا دا قرآن د کتاب نه ځکه هو کنتم فی ریب مما نزلنا فشدا خبره ذکر کړو اجازه مطلب دا چې دی وایي چې په قرآن کې چونکه د عنکبوت او د ذباب او په حدیث کې چونکه د بعوض ذکر دی نو دا ذکرونه د دې خبرې ثبوت دی چې الله تعالی کتاب نه دی ځکه الله تعالی په غټ ذات دی او دا وړ وړ شنو دی نو الله په کتاب کې دا نه دی نو دې او دا په کتاب کې نه دی معنا د کتاب او دا د دې لپاره دلیل پته ورکړي استفهام او انکار قرآن خودی ته ویل چې وای کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا تاسو په شک کې د کتاب په شان بل کتاب پیدا کړي چې نشه پیدا کړو دا د الله تعالی کتاب دی نو دی وی چې نه دا د خدای کتاب څخه نه دی په دې کې دا الله تعالی وی دا په امتحان د پاره دغه یو مثال یو مطلب په دې کې حکمتونه بیانوي خلک ته څوک ځان په یو غواړي چې کوی
دویم خبره پکې دا ده چې قرآن خو د امتحان لپاره هم دی، ازمایش لپاره هم دی. قرآن مجید کې رسل بل ځای کې الله تعالی فرمایي سورۃ آل عمران کې چې منه آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات. په دې کې آیات محکمات هم دي او متشابهات هم دي. دا متشابهات چې دي نو هغه د ازمایش لپاره څنګه د کائنات کې الله تعالی د هر څه د ازمایش لپاره پیدا کړی. په څه باندې ته پوهېږي او په څه نه پوهېږي، دا ازمایش دی. نو داسې د آیاتونه د قرآن مجید چې دي کوم ازمایش دی، هدایت هم پکې دی او ازمایش هم پکې دی. لکه دا کائنات او د انسان ژوند او د انسان او د کائناتو دا تعلق دا د ازمایش نه خالي نه دی. چې څوک دا د ازمایش نه خالي کړي نو هغه پر دې صحیح تعبیر نشي کولی. د دې صحیح تعبیر به هغه څوک کوي او درست تعبیر او درست فهم به هغه څوک حاصلوي چې په دې پوهېږي چې کتاب هم د امتحان لپاره دی، ژوند هم د امتحان لپاره دی. ټیک شو، د انسان سره چې کوم څیزونه متعلق دي، کومې خبرې ورسره متعلق دي، دا هم امتحان دی. او د دې کائناتو دا ساخت او دا سټرکچر او د دې دا جوړښت دا هم امتحان دی. دا کائنات جوړ کړي په دې طریقه دی، دا امتحان دی. هندي کې داسې دا کائنات داسې نه دي جوړ کړي چې سړی ورته وګوري نو مجبور شي چې وایي چې او کنه خدای خو شته، او نه دا قرآن داسې راډېږلی دی چې داسې وګوري نو خامخا به مجبور شي. چې مجبوره یې نو بیا د دې راډېږلو فایده څه شوه؟ چې مجبور شي چې خامخا به ایمان راوړي نو بیا امتحان څه شو؟ بیا خو دنیا ته د راډېږلو مقصد پوه شو. نو دا کائنات هم داسې پیدا کړي دي چې دې کې مؤمن د دې کې د ایمان په وجه باندې توحید ګوري، او دهری او کافر او بيدینه پکې او کفر او شرک او بيدینه ګوري، هغه په خدای په سره پته نه لګي او کنده دای په جوړ کړی داسې د قرآن مجید هم داسې راډېږلی دی. دې کې دلایل دي، څوک چې غواړي نو هغه ته ګوري. هغه د قرآن یو لفظ د هغه لپاره ثبوت او دلیل دی، یو حدیث د پیغمبر د هغه لپاره دا حجت دی. او کوم چې منکر دی هغه وایي نه په دې کې خدا چل دی، کې خدا په دې کې دومره تکرار دی، په دې کې دومره الفاظ داسې راغلي دي، په دې کې خدا چل دی. بې شمېره اعتراضونه پرې لکه دا خلک ته اعتراض. دې خبره باندې ځان پوهېږي چې د کائناتو په باره کې، د انسان د ژوند په باره کې څوک فلسفې کوم پهلو چې تر اخلي هغې کې به بنیادي خبره دا په نظر کې ساتي چې دا د ازمایش لپاره پیدا دی. که تا دا بنیادي نقطه غلطه کړه نو بیا ته د کائناتو درست تعبیر نشي کولی. بیا د کائناتو د انساني د انسان د ژوند او د انسان او د کائناتو په منځ کې د انسان او د کائناتو په منځ کې د تعلق د دې په درست تعبیر نشي کولی. دا تعبیر به مکمل غلطي. او که ته په دې بنیاد باندې ابتدا وکړې د شروع کې د تحقیق چې دا د ازمایش په نظر پیدا دی، به ته صحیح نتیجې ته رسېږي. وماذا اراد الله بهذا؟ ما استفهام انکار دی، دا مبتدا او ذا په معنا د الذي سره د صلې خبر دی. د صلې الذي اراد الله بهذا مثلا، ماذا اراد الله بهذا مثلا. وما مبتدا شو او ذا په معنا د الذي موصول شو او اراد الله الى اخره صله شو موصول سره د صلې خبر. اي مطلب دا ماذا اراد الله معنا اي فائده دي بده کې څه فائدہ ده؟ بده کې څه فائدہ نشته. بده کې څه دا به فائدې کار نه نعوذ بالله. چې به فائدې کار نه بده به فائدې کار نه کوي. او ته چې کوم کتاب ویل دا الله تعالی کتاب دی، بده کې خدا غدي نو نعوذ بالله دا کتاب دی، دا خدای کتاب دی. استدلال داسې قال تعالی فی جوابه ان الله تعالی د دې خلقو د دې اعتراف په جواب کې دا وایي يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. په دې باندې الله تعالی د خلق گمراه کوي او ډېر خلق کوي او سمجھدار کوي. په دې خبره لږان په یو يضل به كثيرا قرآن به یو گمراه کیږي نو خلق لپاره ناشنا خبره ده. دا قرآن کې خلق گمراه کیږي وای اره یو شی چې د خپل میتود د خپل منهج او د خپل طریقې په غلطه طریقه استعمال کې هغه کې خامخا نقصان دي او الټا نقصان دی. روډه پوز د خپل په دې په پوزه کې ورمنډې دي چې لږه مصاب دې بند شي راځي پښې خبره ده ونه شي روډه ده کنه څه وکړي ګاډه دې لپاره دې چې څه کې ته کې
او منزل ته ورسېږي ته ګاډی را په شا کې خو فرق به شي ګاډی را په شا کولو دپاره نه دی ګاډي کې ته کښېنه تا به په شا خر در سره دی او خر دی په شا کړی نو شرمېږي به سوارلۍ د دې دپاره نه ده چې ته په ځان سواره کړې د دې دپاره ده چې ته پرې سور شي نو هر یو شی چې دی هغه د هغې یوازې هغه شي ته کتل نه دي پکار دی دا شی څنګه دی د هغې درست استعمال پکار دی نو د قرآن مجید خپل منهج دی خپل اسلوب دی خپل یو میتھډ دی داسې د حدیث خپل یو منهج دی دا چې کوم منکرین حدیث دی یا دا کوم مستشرقین دي اورینټلیسټ چې ورته دا مستشرقین قرآن ګوري نو دا ولې په ایمان نه راځي ځکه چې منهج یې غلط دی طریقه یې غلط ده د هر کتاب د هر علم د هر فن د هغې د زده کړې یو طریقه ده هغه طریقې نه علاوه چې په الټه طریقه باندې بوټی ته نالی بوټی دا بوټی دی دا یې څه دي دی زیل او دا بل احسان دي نو بوټی د نالو طریقه دا ده دا زیل یې ښکته کړه او خاوره ورته وکنه او بیا پرې دا به او که ته وایې زه بوټی نالوم او الټه زیل یې بره کړې او څانګه یې ښکته کړي نو دا خو بیا نه کېږي دا یو طریقه خو نه ده دا یو طریقه یدل به قرآن په دې کې اشاره ده دا کوي چې قرآن زده کوي نو د قرآن په هغه طریقه زده کوي چې کومه د قرآن د زده کولو طریقه ده هغه به د پیغمبر نه زده کوي نو دې د پیغمبر نه زده کوي پیغمبر د زده کولو معنا ده چې قرآن او سنت په یو ځای زده کوي سات دا بالکل دا په یو ځای راوړي دا چې باندې چې آیت زده کوي د حدیث نه مستغني د سیرت نه مستغني د سنت رسول نه مستغني دا نه کی دا چې کوي هغه په غلطه لار روان الټه به کشته وتا رسي کشته وتا منزل ته رسي پورې راغله پورې ماشي نو په دې شرط باندې چې کشته کې موږ نه ډکې کړې نه په دا ورته کشته کې دی نه او کله زیاره سره ته شو دا راځي کې بم واچو او ډکه به ډکه دې کاروا کوي ورکول دا ته وایي د مونږ نه ډکه حالانکه د اوبو لپاره خو کشته او د کشته لپاره خو اوبه ضروري بغیر د کشته نه بغیر د اوبو نه کشته چلي او کشته په اوبو نه چلي اوبه له ضروري او بار ته ضروري ته به دا ګورې چې کوم شی بهر ضروري دی کوم شی دننه ضروري دی کوم شی په کوم حالت کې ضروري دی منهج چې دی اسلوب دا بل ته دلته قرآن وایي دا اسلوب ته به قرآن باندې ایمان لري نه هدایت ته ملایي ته ایمان نه لري نو ته هدایت نه ملایي ته نشي دا کولای یضل به کثیرا الله تعالی گمراه کوي کلی مثال باندې ډېر خلقان الحق د حق نه بشکی گمراہ گم میری چیز گم ہو گئی گڑی گم ہو گئی ورکه شوی گم راه را لار گم راه لار ته ورکه لار ته نشله ورکه یو شاعر دی په افغانستان کې پاچا ګل الفت نه دی راغلی پاچا ګل دی او پاچا وې دلته د لار رکونه د لار پښتنه مکوه خلکو نشته لار ورکه اسلام نه تاسو دلته د لار رکونه د لار پښتنه مکوه لوټ بهیر ته ګوره او د سالار پښتنه مکوه قافله لوټ شوې ده پته ولګېده چې قافلې چې کوم کاروان امیر و هغه په خپله غل وکړه خبره پوه شوې زه په دې موضوع به بیا چېرته خبرې لکفرهم به د حق نه ځکه ګمراه کي ګمراه لار ځکه خطا کړې ده لکفرهم به ځکه چې دی په الله تعالی په دې آیت باندې انکار وکړ ته مې باندې راځه وتا ته چې نه باندې به وتا تعالی نه ویل دا په یو ځای کې روانې په په زمانه کې په دې کې په برتانیې کې دا طریقه اصول هم دا طریقه ده ما ګوګل میپ ولاګاو پای کې او په دې نتیجه ته موږ وځو نو ته له پښتانه نو ګوګل میپ دې لګول هم دې به پښتانه نه نو ته دا چې اگر ته وایې رائټ طرف ته تر نو ته نه کوم ځای دې ځه نو میټو راو باندې ته کې او ته کې او دې چې شاډه د ځان له جوړ غاښ کاوه راګښونه هم نه سکی او شاډه چې الله او رسول ته وایي دا څه ته نه دا څه نو ته په دې ته باندې ته باندې چې خبره کوم نه کړې چې څوک دی وایي چې دا له ته په زیاته ورسره نو چې هغه په دې سره ورته او ماشوم د لاس نه دوی ما باندې چې دا په جمعه ته مې ووته او چې هغه قدمه لوي له هغه نه ده ما نو ان بابا نو تاسو سره څنګه دی وایي په شادي کې
فبقى أنا تعبوزون كتب ما اعتماد إذا اعتماد تعبوزون كان أكبر ما اعتماد إذا بچا لا شو مثال القرآن يو طرف در عليه وزدين هداية لما وبل طرف در جاء خبره كتبه تفين منم مداسي بخناكي تبقى قرآن هداية نده فجي ويهدي به كثيرا هداية في فليمان دير الفرق كم دير شو لك أغا يضل كثيرا شو كذا يهدي كثيرا يدير المقابلة كدير يدير المقابلة كالذي لا شيء وانت سكر ويمي من يترى أسفاده يضل به كثيرا أو يهدي به كثيرا ريوب كثيرا ومن وصيه كثير من المقابلة كثير قليلا ماذا فضوالا كثير كده ولا أظلم كأكل وكثير ما في نفسه يلقى كافران دم سمادين دي كده مسلمانان سيدي لك مسلمانان سيدي وفي نفسه فضوالا ديو دي كده ده يوم المقابلة كده كثرت ده التعداد ده يوم المقابلة كده نوعي ودير خلق جمرهم دي ودير خلق سندي وسمى في نفسه مسلمانان ديو مؤمنان ديو وفي نفسه سندي التقابل ما قوى لا يوم بل مقابلة كلا بيودي ولا بيودي تقول إن التقابل ولا نكى ذكر التقابل هو على زمانه وزمانه فرق لكن يوم زمانه كمؤمنان دي بل زمانه كمكافران دي القرآن بيقول مرة بارا لكن هذا شغلة لا يوم دين يوم الكامل لا بتقول لا يوم هنشر دين ولا بلا هنشر كامل هذا كل شيء لما التقابل ده بارا كيو هنشر دين ولا هنشر كم هذا ده كذا بتدور ده أيوه دور كبيو ده لا دير ولا ده دير وفي نفسه دوار دير يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديقهم به لتشاريك تصديقه وما يضل به إلا الفاسقين وده جواب وما يضل به إلا الله تعالى كتاب له أنت برا ليه لأن مراكي كسنجا إنه هذا جواب عليه كتاب مراكي وده فقطي بالله لا تيختار طريقة غلط اختيار طريقة غلط اختيار كني بالله تعالى اعتماد نكين بيا بقول بيا بالله تعالى چاہتا سے حضور ہدایت نہ کی طریقہ نہ وما يضل به إلا الفاسقين ومغمواتی فدیوان مدرا کسان چرا فاسقین دی فسق سے تو اذا ترجمه پر خلا کہ الخارجین عن طاعته جاء طاعتنا ہوتی اطاعت نہ ہوتی مطلب ادا ہے کہ پورینا سر باش پورینا سر سکی تاجی د بیزی پخپکی یا غاړه کې پړای چولای چې تر روانه ده د روانه په ځای پړای هغه د غاړې نویشت نو بیا هغه دې باندې وای کله په دې پټی ته یو کله وګورئ شي او کله به بل څه کومه هغه کله به د لیوان میوان کار خبره ونه شي انا خارجین عن طاعته معنا دار ځان له په غاړه کې د الله او د الله رسول دا پټه ورواچ دا پړای ورته ورواچ تاسو په هغه پوښتنه نو دې ته کتب یا جدید زمانہ کې دې دا رسول چوي خبره کوي دا هیومن چوي کنه هیومن لفظ هیومنټي هیومنزم یو نظام سیستم دی یا خبره خلک د اسلام په مقابله کې پیش کوي انسانیت او انسانیت دې مذهب دا هیومنزم چې د هیومن تعریف کوي کنه د انسان هغه وي انسان هغه ته وي دا په غاړه کې د چا د اطاعت پټ نه آزاد نه معنا دا چې مؤمن ته مسلمان ته هغه هیومن نه وي هیومن به هغه انسان نه وي دا موږ اصل کې چې موږ ورته وایي چې هغه موږ انسانان نه موږ فارم څه هم انسان او خپل پورې خندا کوي هغه وایي چې دا موږ هیومن رائټس وایو کنه انساني حقوق نه تا د فارم نه وایو ته ځان ته وایي د خدای بنده او دا چې د فارم وایي چې آزاد مرا پوښي دا مېرا جسم مېری مرضی چې کومه دا تصور نه راغلی دا مای باډي مای چایس په یورپ کې دا ناره ده زما خپل په حالت کې ما کې دلارم کوم فکر دلارم کوم سوچ دلارم خپل ځان سره څه کوم دې کې د چاکار نشته نو بالله د خدای په اړه او ته به جنا ته د خدای په باندې ما په اړه کې د خدای په اړه پروت دی د پیغمبر په اړه پروت دی نه تا ته یو اپر دیو انسان نه دا چې رواج ته ویل تمام هیومن رائټس ستاسو هیومن رائټس نشته ستاسو مسلمانانو هیومن رائټس کوي د فلسطین د مسلمانانو کوي د کشمیر د مسلمانانو کوي د افغانستان د مسلمانانو
كويل بوسنيا المسلمان أنا بقول برما المسلمان مش كذا يوم الكلام مرشي और दुनिया के उड़र जो सब जरा लखुना मुसलमान मरी इस पर खुदा है क्या नहीं इंसान नहीं खबर कोई है ना दा गलत है जो तो आमन ला खैर वाला जैसे इंसान मार ना करा और तो हकलो वाला जो सके खुदा रजा नजात तो खुदा रजा नजात में अल्लाह कदर दा दुनिया दी खबर तो बड़े जान को और जहन जोड़ा वाला इबारत को तासु पूरी मतलब लफ्ज़ करने में बड़ा तासु खबर है सर मामा वाला दरकार को जहन जोड़ा वाला फिक्र जोड़ा खजी إلا الفاسقين الخارجين عن طاعته الذين بأمنعكم بأمنعت كان كتير نقدر نات سوي صفات سوي وذوق هذا نات بدأنا على كنا عربية كده نعت بحاله ونعت بحال متعلقه خبر كويس وما يضل به إلا الفاسقين ونكم رها كي بتيبان مجرد أسان جد الله تعالى ده تعبنا ود الله تعالى ده تعب دفولي نسر إستي دفولي نسر بس الذين لا كسان دي إن داري صفات ده الفاسقين صفات من ده صفات وقتو کی صفات من ده وقتو صفات ده ده يعني بيان نعت أو صفات ستوي بيان وضاحت الذين كساندي ينقضون عهد الله كلمة الله تعالى وعدا يو وعدا له بار بار ماتي مسلسل ماتي كده يو مسلسل وعدا ماتي شو أكيد وينقضون تاس كفتا تكنا وجملة اسمية دلالت کی بدوام و استمرار او جملة فعلية دلالت کی تجدد او تحدث تجدد ينقضون بار بار ذاك ينقضون بار بار ذاك كم شيء جدا الله تعالى دير خوخي نو اغم پس غیر مضارع ذکر کئی چې کله کله بدی شي نو اغم پس غیر مضارع کله ذکر کئی مطلب څه دی خوخ مې ده نو یو ځل شوی دی په زما داسې وخت دی لکه دا چې په مخ کې وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإذ يرفع وإذ رفع فهذا معنى كده كافر يرفع هنا ده تو چونکه په فعل مضارع کې تجدد او تحدث ده الله تعالی ته دا کار ډېر خوښ دی لکه وایي چې اوس هم ابراهیم او اسماعیل لګیا دي څه جوړه د بیت الله دی باندې اوچته خبره ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون فلما تقتلون انبياء الله تسول وجنه دا شنیع امر دی قبیح امر دی الله تعالی ته دومره قبیح دی لکه دا خدای یو ځل دا کار کړی دی دوه ځله دی کړی لس ځله دی کړی الله تعالی وایي دا څه دی لکه چې وشي ودي پختو کوئی نشو ينقضون عهد الله مناسكا فمخي مارته فمخذ عهد الله جل وعلا كما بعد ما عهده إليهم في الكتب كما كتابون كالله تعالى ديت كما وعد كريدا من إسرائيل دويل كان أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم يو عهد ألست كان دي قلباني عهد ألست وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى دا عهد ألست فلما الله تعالى وعد ألست أنا وعد ما دي عهد ألست بعد ما يودرس دي علماء وكذا وجه تبيعوا وربنا نفسه عهد ألست مرا دنتا سو دنتا فوشا درس يا ما خاوا ور بينان کوئی کی ادرس نور دلے ور نہیں لے بده کوئی شي ضرور سے اواو دي عهد ألست الله تعالى جكما وعد دي سره کړه په کتب پاسماني کتابونو کې من الایمان بمحمد جاء ایمان له محمد صلی الله علیه وسلم باندې وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه هر پیغمبر الله تعالی دا وعده غوښتي و چې کستاب زمانہ کې پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم راغی ته مدد کوي او دا معنا دې ته د هر پیغمبر نه وعده غوښتي و چې کستاب موجوده کې بل کس پیغمبر شنو ته دا مدد کوي دا چې تاسو په مسجد او اختیارات جنگ اختیارات جنگ یو وایي چې جج ما بل وایي چې ډي سي ما بل وایي چې سیما ناظم ما بل وایي چې پیمنه ما بل وایي چې پی ما بیا په اختیارات شي او دې څه ولا فیصله کوي دا څه کار نه دی لا تؤمنون به ولا تنصرون الله دغه خبره پرې کې دا
چې پیغمبر علیه السلام باندې د ایمان وعده گویا کې د موسی علیه السلام نه مخکې شو گویا کې نه حقیقت د موسی علیه السلام نه مخکې شوی دی او د عیسی علیه السلام نه مخکې شوی دی چې د موسی علیه السلام نه وعده مخکې شوی دی د موسی علیه السلام د نبی علیه السلام په زمانه کې نو موسی علیه السلام په خپل تخلیق کې د پیغمبر علیه السلام خبره وکړي نو چې د موسی علیه السلام په محمدیان نو هغه باندې څه ډوډۍ راغلی هغه ولې محمد صلی الله علیه وسلم خبره نه خبره کوي شوی چې موسی علیه السلام په دې وخت کې نو به چا خبره مانی که عیسی علیه السلام راځي نو چا خبره مانی د نبی علیه السلام باندې چې څوک ځان ته عیسی علیه السلام نو تابعدار وي نو هغه بیا د ځان له مکه سره دی پیغمبر په نبی علیه السلام په سره باندې دی په بره راغله دې معنا دا دی د خپل پیغمبر کو سیمو خبره تاسو ورته ځکه خو نبی علیه السلام دې تشریح کړی دی کہ ولو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي کہ موسی علیہ السلام ژوندی وي لمره تابعداري نه بغیر ولا لار نه و عیسی علیہ السلام چې واپس راځي د چا په شریعت باندې شریک قرآن او سنت په شریک قرآن او سنت په شریک خرجي من بعد ميثاقه پس دغنه چې الله تعالی دا وعده کړه کړی د توحیده علیهم کله وعده دې رسول دا دا یو څه به په کومه طریقه کله کړه ما کله کوله د پاره یو الفاظ نه هغه حالت او کیفیت د وعده چې دغه کله کوله د پاره یو وعده د دوه مرګورو په منځ کې د دوه کسانو په منځ کې وعده دا لکه ته ولې ګرځا راځم جوړه چکر لګول دا چې کوچېس کو یو دا وعده د دې نه له حیثیت یو دا وعده ده چې اچھا چې دا لاس په د پاسه دی ولا بل لاس لاندې دی د دې ډول په منځ کې وعده نه هغه چې څوک لاندې دی هغه په پته لګي لار او د زوی په منځ کې وعده ده لار او د بچی په منځ کې وعده ده مور او د بچی په منځ کې وعده ده نیکه او د بچی په منځ کې وعده ده د استاد او د شاګرد په منځ کې وعده ده هغه جدا شي هغه ځان له مقام ده خدای او د بنده په منځ کې وعده ده او به ډېر زیات کوي من بعد ميثاقه او وعده ډېر کله چې چې هغه د خدای او د بنده په منځ کې د بنده او د بنده په منځ کې نه ده حالکه د بنده او د بنده په منځ کې وعده کله ډېر کله کی لکه یو بنده مقام د بل بنده اوچتي چې د خدای او د بنده په منځ کې وعده ده خدای ډېر زیات کړه نو من بعد ميثاقه معنا دا چې هغه وعده الله تعالی کړی ده په دې معنی کې کړی ده چې خدای رب دی او ته بنده او ستاسو د خدای په منځ کې وعده ده موږ کله کړه دا نه ماته بعد ميثاقه توكيده عليهم جنة الله بذاك لك كرد ويقطعون ما الله به او دي پر کې رسول الله تعالی دا مبارک حکم کړی دی ايو صلی الله علیه پیوشي کله چې الله تعالی په وسول حکم کړی دی هغه څه کوي تعلقات ور ایمان څه ته ویل ایمان د مخکې دی الله تعالی سره وعده او به یو بل خبره ده الله تعالی سره وعده هغه ماته ذکر ګمراه يدل به كثيرا فاسقين ذکر شو د قران نه هدایت بیان نه د قران د ذکر باوجود هم ګمراه شو ځکه چې یو د الله تعالی سره کوم وعده کړی نو هغه ما تکړه او ويقطعون ما امر الله به ان يصل او کومه شری او کوم تعلقات چې الله تعالی داغه د جوړولو حکم کړو هغه ما دې معنا دا چې د انسانانو تعلق یو د خدای سره دی هغه مخکې دی ينقضون عهد الله الله تعالی وعده ټولونه د پاسه ده نن سبا د اګریمنت زمانہ ده کنه تاسو د مغربي فلسفه ګورئ مغربي ذهن ګورئ هغه د اګریمنت زمانہ وای اګریمنت شوی راځي چې په ماس کې د قومونو په ماس کې د افراد په ماس کې هغه د وعده ته اګریمنت وایي خبر باندې وعده تم شوی دې ته یو اګریمنت ده او اس کے لیے ماتے ہو کرے جوڑے سارے مات کو ماتا میں بیا جو ماتا میں مات کو سارے بیا جو اسلام میں تو اول حیثیت ہوتے دا انسانیت کی بنیاد ہے اوکے ایگریمنٹ دی په دنیا کې یو ایگریمنٹ هغه دی چې بنده او د خدای په منځ کې دی هغه ټول اول دی او بیا د بنده او د بنده په منځ کې دی د بنده او د بنده په منځ کې چې کوم ایگریمنٹ دی نو په دې معنی د الله تعالی غو ایگریمنٹ د پاسه چې الله تعالی سره کوم کړی خو د دې دا معنا نشو چې د خدای سره کوم ایگریمنٹ دی دا د دې له هم ساتي او دا نه علاوه چې کوم لان دې کوم معاهدات دې پروا نه ساتي نه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل انسانانو په خپل منځ کې چې کوم قران څنګه وایي یا ایه الذین آمنوا اوفوا بالعقود
د معاهدات خیال وساتئ. زموږ په وطن کې یو سیاستدان دی هغه وایي معاهده څه په قرآن کې دوی نه لیکلي چې وعدې به خامخا پوره کړي. ما ته وایي نو قرآن کې کوم ځای لیکلي؟ قرآن د یو ټکی د په ژوند کې ذکر اغستی مې دی بیا اودسه خو بیا یې په قرآن کې هر سړی د قرآن تعقیب کوي کوم ځای کې لیکلي چې وعده و دی لیکلي که نه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود دی لیکلي که نه ویقطعون ما امر الله به ان یوصل دا ويقطعون ما امر الله به ان يوصل دا مطلب يوصل دا دی وصل اگر چې دې تعبیر کې بیا کې من الايمان بالنبي والرحم وغير ذلك د دې په ځای ته دا تعبیر وکړ چې هغه په مخ ایمان بالله کو دا شکه من الايمان بمحمد فال د مخ شکه عاد الله تعبیر او شکه د دې تعبیر شکه چې انسانانو په خپل منځ کې کوم واحدي د پلار او د بچو په منځ کې دي د مشر او د کشر په منځ کې دي د حاکم او د محکوم په منځ کې دي د بایع او د مشتری په منځ کې دي د گاونډي او د گاونډي په منځ کې دي خبره د خځه او د خاوند په منځ کې دي دا معاهده مراد خبره مندره سي دي ويقطعون ما امر الله به ان يوصل من الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والرحم او رشتہ داری وغير ذلك ودين علاوه غیر ذلك التفسير تمام کې اساسي یو ترجمه بده کې بلم دا هغه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل دې د اسلام د انبیاء په منځ کې دا تسلسل چې دا تسلسل دا تسلسل دی کوي دا چې کوم ربط دی ورته الله تعالی د څومره پیغمبران دي هر پیغمبر مسلم دی آدم علیہ السلام نه بعد نبی علیہ السلام ټول د پیغمبران ټول د پیغمبري یو سلسله ده دا ممز کې کټ کېږي چې یو پیغمبر منه او بل پیغمبر نه منه یا پیغمبران په خپل منځ کې اختلاف را پیدا کړي لا نفرق بین احد منهم نو ويقطعون ما امر الله به ان يوصل يوم معنا دام ده چې دی الله تعالی چې کوم زنجیر او کوم سلسله د روغولو د جوړولو حکم کړی دی چې د محمد صلی الله علیه وسلم د دې دعوت رب د هغه دعوت سره کې چې کوم د عیسی علیه السلام دعوت او د دې محمد صلی الله علیه وسلم د دې دعوت رب د هغه دعوت سره ومنه چې کوم د موسی علیه السلام دعوت نو گویا کې د موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام او ابراهیم علیه السلام او نوح علیه السلام او آدم علیه السلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو دعوت سلسله وګڼه نو یقطعون ما امر الله به ان يوصل الله تعالی دا سلسله ودا سلسله جوړه شاته دا پیغمبران جدا کوي دا یو سلسله پیغمبران دي او تدا کټکې وي جناب موسی علیه السلام منم او عیسی علیه السلام منم عیسی علیه السلام منم او موسی علیه السلام منم محمد صلی الله علیه وسلم منم او دایته منم یا عیسی علیه السلام منم محمد صلی الله علیه وسلم منم دا چې څه کې خدا یو یقطعون کې دا کټول کې ولې خبره ته هم نه رسېږي ځکه څو په ورسې څو په ورسې وان بدل من ضمير به ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ان دا ان مخفف ده ان يوصل ولا ان چې کوم ده بدل من ضمير به ما ويقطعون ما امر الله به دی پرېکې هغه تعلق چې الله تعالی داغه مبارک حکم کړی دی نو هغه چې داغه مبارک حکم کړی دی نو به د دې ضمیر نه بدل دی ایو صدا چې هغه تعلق باندې څه حکم کړی دی دا حکم کړی دی چې ایو صدا چې هغه یو بل سره شي یو شي دې ته بدل استعمال دا مطلب من ضمیر به ويفسدون في الارض وبل غلط کار دا کې فساد کې پرسمګه کې گویا کې درې قسم خلق د قران نه هدایت نشي غوښته یو هغه د الله تعالی د وعده خیال وسات دویم هغه چې د الله تعالی کوم تعلقات جوړول حکم کړی دی هغه تعلقات خراب وي او دریم هغه چې کوم فسادونه کوي پرسمګه ويفسدون في فساد کې پرسمګه کې څه فساد بالمعاصي ګناہوں کوي نو ګناه فساد دی او ګناه چې څو پورې خفیه وي نو د دې فساد والا کم دی او چې ګناه علانیه کېږي نو بیا د فساد زیات دی یو ګناه ده چې پټې کېږي نو هم ګناه ده او چې ښکاره کېږي نو هغه بیا د ډبل ټریبل نه ډېره زیاته ګناه ده ځکه چې هغه بیا دعوت ورکوي خلکو ته پټه ګناه چې کومه ده هغه ګناه ده خو په هغې کې خلکو لپاره کشش او د خلکو لپاره دعوت نشته او ښکاره ګناه چې کومه ده هغه ګناه ده او په هغې کې خلکو ته دعوت هم دی د ګناه نو یو طرف د ګناه کول او بل د ګناه دعوت ورکړه د
دواړه په فرق دا ډېر غټه ګناه نو ذکر یې احادیث کې او قرآن مجید کې دا علانیتاً ګناهونه ډېر زیات انکار شوی دی علانیتاً چې کوم ګناهونه دي بعضې ګناهونه داسې ده چې علانیتاً کېږي نو بیا څه کېږي بیا د هغې باندې عذابونه راځي دا مطلب شو بالمعاصي والتعبيق على الايمان او بل دا چې خلک د ایمان نه بندي دی باندې تا ما یو ځل باس کړ دا اسلام چې دی دا ولې په ټوله دنیا باندې د غلبې خبره کوي ځکه خبره کوي چې د اسلام په دنیا کې غالب نشي نو خلک به د آزادۍ نه محروم شي کفر سره کوم نظام دی نو هغه څه کوي خلک د ایمان نه بندي اسلام کې کومه طریقه ده نو هغه ورته پوره دا وسته وي چې دی په د قرآن مجید پر یو ورکوټ خبره باندې اعتراض کړی دا څنګه کتاب دی چې په دې کې د مچ او د عنکبوت ذکر دی دا خبره قرآن کړی قرآن بیان کړی یعنی د مشرکینو د یهودیانو د هر ځای چې کوم اعتراض راغلی دی په قرآن یا په پیغمبر یا په اسلام پسې خبره نو قرآن ذکر کړی دی نو دې معنا ده چې قرآن دا د دواړه پهلوګان ذکر کړي دا هغه خبره هم درته ذکر کړو خپل خبره هم درته ذکر کړه نو قرآن د درست تعلیم درکړي دا د درست تعلیم کتاب دی او د کفر سره چې کوم تعلیم نظام دی او د اسلام خبره تاسو نه ذکر کوي او د اسلام خبره نه ذکر کوي او صرف خپل خبره کوي او د اسلام خبره نه پټه ساتي او قرآن ته د ټولې خبرې کوي او مشرکین چې کوم خبرې کړي د قرآن کوي حدیث درته کوي اسلام تاریخ درته کوي نو اصل کې ازادي او درست تعلیم د قرآن او سنت د تعلیم دی ځکه چې په دې کې دواړه پهلو خلکو ته مخامخ شي صحیح ده دا نه یو نه يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا انت صالح هدايت لارې بندي دغه چې هغه د اسلام چې کوم نقطه نظر دی اسلام چې کوم دعوه ده نو هغه بیانې ته فرانس ته لاړ شې ته جرمني ته لاړ شې ته امریکا ته کاناډا ته لاړ شې تعلیم تعلیمي نظام د اسلام تعبیر نشته هغه معنی اسلام کې پټ کو چې پټ کو نه څه پته ولګي دا هغه حقیقت پټ کو هغه ته ازادي ورنکړه دا په دواړه خبرې کړې وي بیا دا په خوا چې هغه کوم شی منل او کوم شی نه منل دا کار په اسلام کې هغه متا کار نه کوي په خبره پوهیږي نه شو جبر کوي نه اسلام د جبر خلاف دی اسلام په خپل جبر نه کوي هغه په جبر کوي چې کوم ته جبر کوي نه اسلام ملای مقابله کوي ته په دې څه خبر کېږي نو ځینې خلک ماته نصیحتونه کوي ته دا تعبیر نه کوه نو بارلګي دا تعبیر ما دا مو آیا دا دې دا کافرانو کوي چې خلک تاسو په موږ راځي هغه تاسو کوی نشئ نو ته جنت څخه زه د اسلام تعبیر نشم بدل دا تعبیر کوم چې چې اسلام په پاکستان کې یا په ترکی کې یا په بل ملک کې غالب راشي نو بیا په ځای ودرېږي نه خیر دې که شکر تاسو نه وي موږ به وتوایو تر تاسو نه وایو موږ به وتوایو تما دا وایي چې په دې ځان له ډوړې پر موضوع په ځان له ډوړې ګټه مو هغه په کلار نه شو په تاسو چې نو ته مان چې دا کار غلط دی د تعلیمي نظام د مطابق ټیک تعلیمي نظام د اسلام خبره کاوه او د اسلام خبره څنګه کوم څه کوي دا ته نه کې مدعي او مدعي دواړه د حق ورکه چې مدعي خپل خبره کوي مدعي خپل خبره کوي او ته مدعي ته وایي خیر د مدعي د بیان ته نو د مدعي بیان مدعي کوي نه دا زما بیان ته نه کوي تاسو د خپل بیان خپل خپل مستشرقین چې په اسلام کوم کتابونه لیکلي دي هغه خپل بچی ته نه وي په دې نه پرېږدي مسلمان چې کوم لیکلي اسلام د مسلمانانو مجددین او مجتهدین او د مسلمان داعی چې کوم لیکلي دي هغه به وته وي قرآن به وته وي حدیث به وته وي بیا دا خپل خبره چې منو کړی او چې څو پرې دا کار نه کړي نه فرانس پرې د نو جرمني پرې د نو امریکا پرې یو اوس مې واسه نه کیږي ځکه چې اوس مې واسه په یو پرې نو په دې وجه کی کرے گا پی کرے خدا پٹے مشین کرے خبر پڑیږي کی کرے گا پی کرے خدا پٹے مشین کرے یا بتا شی پڑیږي یا حقیقت جبر نه من لا اکراه فی الدین ويفسدون في الارض فزمره کې فساد دي ويفسدون في پاکستان تو ويفسدون في العرب قرآن کې څه وی ارض ویلې له چې څه ویلې ارض څه مش مكة يا ولد العرب ولا نقول لا ويفسدون في الأرض de فرنسا مش مكة هل تم فساد هل تم فساد تنبري الأمريكية مش مكة هل تم فساد تنبري
د جرمني هغه ځمکه ده هلته نه فساد ته نه پرېږدم ځمکه ټوله ان الارض لله ځمکه ټوله د چا ده د الله تعالی دې کې د بل چا خدایي نه مني اوس نو وس نه کېږي دا مسله ده چې کله به وس شو نو بیا نه پرېږدم په خبره پوهېږي که نه دا د اسلام خبره ده دا زما ذاتي خبره نه ده ويفسدون في الأرض بالمعاصي والتعويق على الإيمان گناهونه کوي او خلق د ایمان نه باندې تعویق عائق معنی عاق قطع تعلق عاق د والدین او عاق والدین ځان کې سره عاق کړل دا مور او پلار عاق کړل په خپل عاق کې پلار عاق نه کیږي عاق معنا څه نافرمانه پلار مور سره تعلق قطع کوي هغه دې کې یو پلار مور چې پلار مور کافر وي څه سره تعلق نه کوي د ایمان خبره به نه مانه خدمت به کې پښاوې ګرځي ډوډۍ مور راوړي خدمت به کې دوايي مور راوړي خبرې مور سره کې نه باخر دا پکې پلار مور سره تعلق پر هوډ نشته په دنیا کې البته دا چې لار ده حق لا اولئک درکشان الموصوفون بما ذکر بل اولئک هم رسول الله په کړه دي اولئک او په ضمیر کې فرق دی دنه مراد دا اوصاف دا کارونه بچا کی نو دا هم الخاسرون دا سدي دا سي خسري دا سدي تاوانيان خسران زیانکار دا تاوان نقصان دی بیل دا بیلات کو خسران تاوان او څنګه خسران دی نو په دنیا کې کیسې امید نه نو څنګه نو څه کوشش وکړو نو کې دا بمرشي دی ځاتې ته عمر شي او اصل نقصان کوي ولې چې آخرت والا خسران دی لمصيرهم الى النار المؤبده عليهم ذکر دي په کوم دوزخ کې چې هغه په دې باندې ټول پردي مصيرهم الى النار ذکر دي ما واپس چرته ده ورته ده المؤبده چې هغه ور به همیشه بری عليهم ودين الرسول كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا وصلى الله تعالى بیا خپل احسانات ذکر کوي ایمان طرف دعوت ورکړي کنه دای كيف تكفرون بالله تاسو اخر څنګه انکار کوي الله تعالی د توحید یا اهل مکه مکی والا دا مکی والا دیوال نه وي دا فرانس ته وي دا ملي ته وي پاکستان ته اسلام آباد ته وي دلی ته وي او بل چرته واشنطن ته يا أهل مكة ويا أهل واشنطن يا والي أهل مكة كيف تكفرون يا أيها الناس يا أيها الكفار سنة إنكار كوي كيف آخر سنة يا رب سنة لما نكاح أسبوعنا يا رب سنة يا بالله إذا الله تعالى إنكار كوي إذا الله تعالى خبر من إنكار كوي وحال ذلك الله تعالى استاسو محسن له مطلب محسن له خبر المنن محسن انکار نه کوي څوک چې سره نه احسان کوي دا خبره ته وخت دي کنه الله تعالی خو ډیر زیات کوي محسن دی ځکه چې وقتن وکنتم امواتا وقد کنتم فعل چې وی حال واقع شي نو اعلان موجود په کې د قد ما یا ظاهرا او یا تقديرا هغه کوئی کنه فعل چې جمله چې حال واقع شي کنه نو څه پکې پکار دی قد پکې پکار دی یا په ظاهرا پکار دی او یا پکې تقديرا نو دلته کې وکنتم امواتا حال نو قد هو پکې نو مطلب کې مقدر قد راويش چې وقد كنتم امواتا حال دا چې تاسو اموات وې نطفن تاسو نطفه به فی الاسلاب د پلارانو په دې ملاجانو کې په اسلاب د آباو کې تاسو هر سره د پلار بیا د پلار د کوم بیا اخري یا د بابا ته خبر ورسېدل فجي او دا نطفن ضروري ده هو كنتم امواتا معنا وكنتم معلوما محضا تاسو معلوم نه فجي فاحياكم الله تعالی تدرج بندي کې بل ارحام ودي رحمون دمیان دي کې او دنیا او په دنیا کې راځي دي په ارحام کې څنګه بلک درو کې به کوم چې پتا شي روح درکو کو اصل کې دا عبارت د څه پکاو وقت كنتم امواتا یعنی معدوما معدومین داسې
او فاحیاکم فی الدنیا نتاسی را جندی کلے پر دنیا کی او یا فی ارحام امہاتکم بنفخ الروح فیکم دا ترتیب دا بدل کرے ارحام او دنیا او یا بنفخ الروح یا نفخ الروح دا دنیا دا نستو کرے نفخ الروح دا دنیا دا دراتون نفخ لے کنا رحم کی لے کنا فدی رحم کے 120 روز بعد بھی ایسے کی فکر ایک روح کو گلے کی ہمارا پانی پرنش بھی ندا بنفخ الروح لجا سر تعلق سکی فی الارحام سر تعلق سکی کوئی نشوی کرو والاستفهام للتعجب یا استفهام للتعجب دبارا دے تعجب اللہ تعالیٰ نے کہی بیا خبر شو تعجب شو اگر سے کہی جدا خبر دا حقیقت میں نہیں خبر ہوئی دا سکتا آغا دا خبر اپریوتا یہ چک ناچانک سر اپریوتا خبر مار سر دے خبر تعجب بولے کہ یہ کرے دا پتہ نہ ہونا دا خیال نہ دا خوش خبر بولے شوی میں دا خبر دا چک ناچانک اپریوتا مگر تعجب پہ مطلب دا چې علم متنی په حقیقت باندې تعجب څه کوي دا مدارس د خلک ولاړ دی او دا مدارس څنګه چلي ناشنا چلو دا مدارس دلته بیا تم کړل په بار دنیا کې هم ډېر په برتانیې کې مدارس ډېر دي ناشنا کرته نه کوي په چین کې ډېر زیات دي مدارس دا څه کارونه کوي ته خلک کوي یاره چې کوم خلک په دې کوي معلومات دا شی وسړي په پوری وته لګي راکاږي شل کسان کول شو دی ورکه یې اما درسته ته پته ولګي چې سړی نو تړلې ونه تړلې ونه بشر ته څه او ستا خیال دی چې سړی تړلې هغه دا څنګه سړی دی دا دې ولاړ موګه او دا کوزینه اما دا ونه ډډ شي وي ډډ وړ هغه ته ما ته یاد کوم پنځم جمعه په سکول ته مداري نو یو ماشو نو پک مې په تاسو سره بوتل یو ټول دې ماشو د مکه متیا دې کې دا څه ټول او الله سره ته ولې سره دا کوم کوی ته به راوړا او ګلاس ته دا کې دې تعجب پیسې ورته ویل چې پیسې راځي ورو دې شي کې جوړه کړه دا څه شي پیسې راځي پیسې ته سره دوه نه الله سکول له بدلې دوه ورځې به زموږ دوه پیسې وخت چې اندر راځي نه وي ورسره پاتې چلے نو تعجب دی ته تعجب معنا شاید یو شی د حقیقت نه خبر حیران دي چې څنګه او کیف نو الله تعالی چې موږ کې متشکر انکار کوي نو څه مطلب چې خدای تعجب کوي نو خدای تعجب کوي نو نه معنا چې خدای ته پته نشته نو بیا وایي دلته نه کیف مطلب دا دی چې ستاسو حالت قابل تعجب دی خدای تعجب نه کوي ستاسو حالت قابل تعجب دی چې یو طرف الله تعالی نور لوی محسن دی چې تاسو دا احسان کړی چې د نش نشته کړی ته د عدم نشته کړی وجود دې لري د عدم نه نشته کړی نه نشته او ته بیا وسکه بیا دا خپل نه منلو انکار کوي نو ستاسو کار په واقع د تعجب کار دا څنګه چې کنه خدای دې تعجب کوي دا خبره کوي نشو نه کوي حاجی کیف تکفرون یا اهل مکه تدا مطلب والاستفهام للتعجب من كفرهم دا تعجب دے دلیل کفر نه پکار چې خلق دلیل کفر نه تعجب کی خدای نه کوي خلق پکار دې دیو ورته چې خدای نه کوي نماز کر بابا والله دې موسی ناروي جی او به تعلیم سره ولسی تعلیم دې نه بيدار سره هغه به ویل دې نه خبر کلا هندوان خدای دې نو هندو نه څه وایي ما دا پته نه چې هندو خدای دې نو وایي هندو وایي څه کوي او بیا نو چې کوشم چې د هندوان خدای نه باندې وایي چې هغه هندو خدای نه مني چې کوم به تعلیم وایي او لیکل لوستل نشي کولای نو دې په هندستان کې یو دی یادو مې ته نو به البته یو هندو کنه ویل کېږي کوي نو زموږ راغله مې چې خدای دې درکته ته باندې ته به لیکل کویږي چې خود دې وایي نو ما چې خدای دې درکته بیا ته هندو څنګه راته وی چې علاقه یې خبره غواړم ما وایي چې یان ته باندې پیږي او لیکلم ته او بیا مې دوی خبره ته پېښې نه ځه چې نه کوي نه ونه کوي دا خبره ده باندې پیږي دا څنګه دی تاسو په خبره نه اوسئ نو دا تعجب خبره ده یا لکه ته باندې پیږي او بیا مې دوی اوکې
دام للتعجب من كفرهم مع قيام البرهان دليل كفر قابل للتعجب ده أصلا خلق ده دمر دلائل دي خدای په توحید الله تعالی دمر احسانات دي او د دې باوجود هم سره سره کافر دي والتوبيخ تعجب ده او توبيخ ورټنه ده چې خدای دې ورته دا څه کې څه دی توبيخ رټنه دا مطلب شو ثم يريدكم بیا الله تعالی تاسو وجنه عند انتهاء اجالكم چې کله نیټه ورشي چې کله نیټه شي ورشي ثم يحييكم بیا امر الذي بالبعث بعث بعد الموت بعث بعد بعد اقول تکلیف ثم الیه ترجعون بیا الله تعالی ته واپس کیږي د څه لپاره حساب کتاب لپاره د جزا او سزا لپاره پتا سلسله دا روان نو مطلب دا دی چې نوې بیج ورته کوي او چې اواز دا نه چې ورته کوي بیا دې موجني نو بیا د خدای مخې لږي نو څنګه انکار کوي خدای مخې روانه او بدل تکوش کوي نو انکار څنګه کوي فجي ترجعون معنا تردون بعد البعث دباس نفس پتاس واپس کی دیشی فيجازيكم بأعمالكم تاسو لستاسو من جزاء درجه وقال تعالى دليلا على البعث لما انكروه او الله تعالی د تور دلیل وی د قیامت د قیامت په دلیلونو کې دیو دلیل ذکر یو په ذکر د خلق د باس نه انکار هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الله تعالی ذات تاسو پیدا کړو چې په زمکه کې جميعا ټول ما في الارض يعني على الارض وما فيها ما في الارض نو د زمکه د الله تعالی پیدا کړو چې زمکه کې شدید پیدا کړی خلق د باس هو الارض وما في الارض زمکه مستاسو لپاره پیدا کړی او زمکه کې چې سدي هغه تاسو لپاره پیدا کړی دي جميعا دا ټول له تن ته په به او تعبیر چې فائدہ دیواله مې برت دیواله دا ولې وایي یا په خبره کې منس کوم چې طالب علمان په اړه معنا کې دا دی کې نظم غلغله او باغ وخت په باندې ستاسو نو کافرانو په بیا هغه کوم دي نه دهریان وو نور په کوی ور کنه مليان په کې ناشې چې هغه خرڅي حاجی خرڅو د لپاره خاص هم ملاويږي کنه نو هغه مليان ورته چرته دا آیات ویل دي کمونیزم والا بوي چې د ازمکه او د ازمکه کې چې د ارث شریک دي دا کمونیزم دا مطلب کنه ایو دا مطلب د ارث ستانه دي کنه ستاسو جب کې پیسې ستانه دي تاسو ستانه دا ټول شریک دي لازمه کې دا ټول شریک بس تم مزدوري کې وروړای دا بل مزدوري کې وروړای نور چې د شدید ستانه دي دا چې دا ټول په شریک دي مدلل لپاره به دلیل وي چې خدای پاک وایي چې کنه خلق لكم ما في الارض جميعا نو لكم معنا تاسو ما اسمه کې چې دا ټول خلق په شریک خبره ته کوم شي نه یو خدای په یو ولې چې هغه په کې دلیل دی هغه ورته کولې دلیل هغه وته ما في الارض په دې ځای کې دا درې په دې ځای کې دا مستحق نه لګا بیا او دا شریک نه خبره ته کوم شي دا ما دا نقطه ذکر کړو بیا چې کله د افغانستان د روسیان نه روسیان خبره ته شوي نو هغه څه ورته بیا وته مې یو سره یو وی خدای په روسیان افغانستان ته راغله او زمکه مرسوم ځکه د خلکو زمکه نو ما سبا د جمعې په تکو کې سره ناس وسم باندې نو ما په تکو کې وی باندې د پرونی وسره او وی چې روسیان راغلي دي د خلکو زمکه دي ما پته ما ته پته د زمکه نه مخکې خلکو نه خزه دي په خبره خرڅه کوي او روسیان له ورکه دا نو د دې باندې طالب علم ولا منطق داخلي کتابونه چې بیا په جمعې تکو کلاس کې به کمرې ته ورننه دا سره راغی ورننه ما ته یو وخت او غریب په ځای چې اوس په جګړه کې دغه په منبر وته دغه خبره مولا غوي السلام علیکم و علیکم السلام څنګه کې نه سمه ده تکه کې نه پروفیسور وکړل نن تکي راکړه یې څه راغلی ویل چې تاسو نن ډېر مزیدار تاسو کومه هم بیا ولس روپے دې براويش دې لاس پای نه مې را مې نو سبب نه ده ټول دې په راغله زه په یقینا خبره نه غواهان موجود غواهان مگر غوال بل جواب بیا مې تیر جواب باندې ما یو شړل ته اوس کاو او د روسیان د خلکو نه کې دې مې ماته کې خزل دی خزل ولا ورګه کنه
نو دې بیا راغلی مینه نو بیا 10 روپۍ راکوي نن دې خپل ته ما ملګري ته ویل 10 روپۍ کړې مې ته کوم دې دې خپل نه ودی کمال دې درې درې 10 روپۍ راکې په څلورم دې بیا راځي په اورته ما خلکو نو شام خزي خزه ورکه کما بیا را نه ده نو ته په چل درته ما هم مشکل په 10 روپۍ باندې हमारा तो सुनते ना से बस